انسان اشرف المخلوق پیدا کړی دی او بیا د دغه مخلوق د بهترۍ دپاره الله رب العزت د رهنمایي اسباب هم پیدا کړي دي او د رهنمایي بنیادي وجه او سبب دا دی چې دغه انسانیت ته مدني و تبع مخلوق ویل کېږي. مدني و تبع هغه چاته ویل کېږي چې هغه په یو ځای د اوسېدو طبیعت او مزاج لري او دا انسانیت هم داسې مخلوق دی چې دا په یو ځای باندې اوسېږي، د دوی کلي وي، د دوی محلې وي، د دوی ښارونه وي. نو د دغه یو ځای اوسېدو پیش نظر په انسان کې بیا الله رب العزت دوه خاص صفتونه ایښي دي. هغه یو صفت د اختیار دی، یو صفت د اقتدار دی. یعنی خپل ژوند په خپل اختیار تېرول او خپل معاملات په خپل قدرت باندې حل کول. دا دوه خاص صفتونه الله تعالی په انسان کې ایښي دي. او بیا چې دا یو ځای انسانان وسیږي، دغه انسانان په خپل منځ کې یو د بل د ضرورتو تکمیل کوي. یعنی د انسانانو د خپل منځ ضرورتونه یو په بل پورې اړه لري، یو په بل باندې پوره کېږي. یو انسان یوازې ځان له د خپلې زندګۍ تمام ضرورتونه او تمام مسایل نشي حل کولی. په معاشره کې به څوک د کروندې کار کوي، څوک به د باغونو کار کوي، څوک به د صنعت د جوړېدونو کارونه کوي، څوک به د لیک کار کوي، دفتري معاملات به خلاصوي. نو د دې انسانانو صلاحیتونه مختلف وي. د دغو مختلفو صلاحیتو په وجه باندې دا ټول انسانان یو د بل په زندګۍ کې د پیش شوي ضرورتونو پوره کول کوي. نو چې کله د انسانانو ضرورتونه په خپل مابین کې یو په بل باندې پوره کېږي، نو بیا انسان چې کوم دی هغه حریص دی، حریص حرصمند دی. هغه کوشش کوي چې هر شی زما وای او د هر چا نه زیات وای او زه د هر چا نه زیات پوره وای. نو د دغه حرص په بنیاد باندې بیا چې د انسان کوم ضرورتونه وي، د دې ضرورتو دپاره حدود لازمي دي چې د هغه دپاره حد مقرر وي. کله چې انسان د حد نه بهر وځي، نو د خپل حدود ماتوي، د بل حدودو ته داخلېږي او سبب یې څه وي؟ د خپل ضرورتو د پوره کولو دپاره. او دا ضرورتونه هم بیا د معقول او هوښیارو خلکو تقسیم کړي دي چې د انسان په زندګۍ کې یو ضرورت راځي او یو خواهش راځي او یو تجسس راځي. ضرورت د انسان دا دی چې روزانه هغه ته دومره پیدا شي چې دی پې ځان ژوندی وساتي، خپل اولاد پې ژوندی وساتي او د چا د مجبورۍ نه پې بهر شي. او خواهش دا دی چې کله ضرورت پوره شي، بیا دی وایي چې ښه بهترین کور مې وای، یو بهترین ګاډی مې وای، او مزید داسې چې د دې سره کوم تړلي حاجتونه دي هغه مې پوره وای. او چې کله دا پوره شي، نو بیا دا درېیم شی په انسان کې راژوندی شي، تجسس، چې هغه بیا خپل آس پاس ګوري، خپل په اطرافو کې چې د چا کور د ما نه ښه دی چې زما د هغه نه ښه وای، د چا ګاډی ما نه بهتر دی چې زما نه د هغه نه زیات بهتر وای، د چا سره زیات نوکر چاکر دی چې زما د هغه نه زیات وای.
نو دا بیا تجسس د سړی ګرځي چې څوک مانه اوچت دی چې هغه مانه اوچت نه وایي. نو د دې ضرورتونو د پوره کولو نه انسان د خپل حدود پامالي شروع کوي، ختمول خرابول شروع کوي، او بیا د خواهشو تکمیل کوي، او بیا د تجسس په لار ځي. نو چې کله په دې لارو باندې انسان واوړي نو د دې ځای نه د انسان سرکشي شروع کېږي. نو دا سرکشي ختمول او په انساني محدود دایره کې دننه زندگی تیرول د دې شي دپاره الله رب العزت د انسانیت د رهنمایي دپاره انبیاء کرام رالیږلي، او هغه انبیاء کرام د انسانیت ته اخلاق او ضابطې او اصول ښودلي دي. نو په هغو اصولو باندې به د انسانیت زندگی تیروي. نو د هغه به فایده دا وي چې د هر انسان د زندګۍ خپل حدود متعین وي، نه انسان د خپلو حدودو نه بهر تجاوز کوي، نه د بل حدودو ته داخلېږي. نو د خپلو حدودو نه بهر نه وتل، د بل حدودو ته نه داخلېدل، دا د قانون پیروي ده، او قانون غواړي دغه چې انسانان په خپلو متعینو خطوطو باندې برابر ګرځي. او د قانون معنا چې خلک کوي هم هغه په هغه تختې باندې کوي، دا وړه غوندې چې خلک پرې دا لکیره وباسي، او هغه لکیره داسې چې د دې دغه سر او دا سر باندې چې یو شی کېږي دا ټوله لیکه سیده وي. نو دغسې د انساني معاشرو کې چې کوم قانون وي دا د انسانانو د سیدایي دپاره ده چې انسان یو خوا بلې خوا ته حدودو تجاوز ونه کړي. او بیا چې کله انسان د قانون مطابق زندگی تیروي نو په دې کې دا لازمي نه ده چې انسان صرف د قانون پاسداري وکړي، خپله زندگی په خیر تیره کړي، بلکې په انسان کې بیا دا شی هم پیدا شي چې کله انسان لالچي شي نو د هغه قانون ناجایز استعمال هم بیا د خلکو خلاف شروع کوي. نو د ځکه الله رب العزت فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا، خاص طور پر اهل ایمان الله رب العزت مخاطب کړي دي چې ای ایمان والاو لا تغلو فی دینکم، تاسو ته چې کوم دین ښودل شوی دی او د هغه دین په مطابق باندې تاسو د خپل رب تلاش کوئ، نو په دغه دین کې تاسو ناحقه غلو مه کوئ. ناحقه غلو دې ته وایي چې یعنې د دین په نوم ته یو شی واوري او بیا د هغه تحقیق نه کوي او په هغه پسې منډه شروع کړي، نو بیا به د دې انسان غیر سنجیده انسان جوړېږي، سنجیده به نه جوړېږي. سنجیده انسان غل به شدت او سختی نه کوي، هغه د نرمي معاملات کوي. ولې چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې د الله تعالی خاص رحم پتا باندې شوی دی چې د دې انسانیت دپاره ستا زړه او خوی نرم ساتلی دی. که چیرې دا ستا زړه او خوی د انسانیت دپاره نرمي نه وی پکې نو د انسانانو به ستا د اطرافو نه منډې وهلی، تا پسې به راټولېدل نه. نو چې دا تا پسې خلک راغونډېږي او راټولېږي د دې بنیادي سبب ستا په زړه کې او په خوی کې د انسانیت دپاره چې کومه نرمي ده دغه نرمي خلک متوجه کړي دي او خلک یې تا باندې راغونډ کړي دي او ستا د اخلاقو نه تاثر قبلوي. نو د ځکه الله رب العزت خاص طور پر اهل ایمان ته وایي. ولی اهل ایمان هغه طبقه ده، مسلمان امت مسلمه چې هغه د هغه انسانیت نه راوتې ده چې هغه انسانیت بې لګامه دی، بې حدوده دی، بې قانونه او بې قیوده دی. ولې چې عام طور په اول الله رب العزت انسان چې کوم دی اشرف المخلوق جوړ کړی دی، بیا یې په دې انسانیت کې امت مسلمه چې کوم دی دا یو مهذب ترین مخلوق جوړ کړی دی. او لفظ مهذب دا د تهذیب نه دی، او د تهذیب معنا یو شی په یو دایره کې محدود راوستل او برابرول. لکه د عربی اصطلاح ده حجر حذب شجر، چې درخت یې مهذب کړه. او د درخت دپاره تهذیب څه شی دی
چې د هغه د غیر ضروري چې کوم شاخونه خواره شوي وي د هغه د اطراف او سرونه راکټ کړي چې درخت په خپله دایره کې راشي. د هغه به فایده دا وي که دا درخت د میوې درخت دی نو د هغه توانایي او طاقت چې په دې فضولو پاڼو او په فضولو شاخو باندې روانه وي نو هغه توانایي او طاقت د درخت په دې میوه سره شي چې دا میوه یې فایدهمنده شي. او که چېرته دا د میوې درخت نه وي نو د هغې چې دا فضول ساقونه او دا فضول اطراف یې کټ کېږي نو دا درخت د سایې قابله شي، د هغه نه لاندې د کېناستو استفاده سړی کولی شي. او که د دې درخت غیر ضروري شاخونه او اطراف نه کټ کېږي نو دا درخت غیر مهذب شي چې د کم شاخ مخې په کمه شو په هغه خوا اوږدېږي. نو که چېرته دا د میوې درخت دی نو میوه به یې ناکاره وي، د هغه په میوه کې به ذایقه نه وي، د هغه په میوه کې به رس نه وي، د هغې میوې به جسامت نه وي، ډېرې وړې وړې او کمزورې به وي. او که دا د سایې درخت دی نو د سایې دپاره د لاندې ځای پاتې کېږي نو دا ټول شاخونه یې بې طرفه او بې اصوله او بې ضابطه غټېږي، دا لاندې ځای هم ټول بند کړي. نو چې کله یې بند کړي یې موږ داسې درختې ډېرې تاسو به لیدلي چې هغه داسې اړې غوندې تللي نو په هغه کې دننه دغه چولا چې ورته وایي دی پکې جالیان یې وهلي او مختلف خزندې پکې دننه وي او مختلف حیوانات پکې دننه جمع وي، د انسان د کېناستو ځای پکې لاندې ختم شي. دا د انسانیت د فایدې قابله درخت پاته نه شي. او که یو وړوکی یا انسان د هغه درخت خوا ته هم هسې پرېوځي نو هغه ته به نقصان رسېږي، هغه ته فایده نه رسېږي. نو دغه انسانیت چې دا د ایمان په نعمت باندې الله تعالی مالامال کړي دا د هغه انساني معاشرې نه مهذب انسان جوړ شي. د دغه انسان نه معاشرې ته نقصان نه خیر رسېږي. او هغه خیر دوه قسمه دی، یا خو به د انساني معاشرې د باهمي همدردۍ افاده رسېږي خلکو ته د هغه، یا که بیا په هغه کې شعور پیدا شي د میوې په شان نو د خلکو د جسماني طاقت او د توانایي ذریعه به خدای جوړوي. نو هغه پلداره چې کوم انسان دی هغه علما دي. نو دا علما که دا خپل غیر ضروري احساسات او دا غیر ضروري محرکات دې ته چې متوجه نشي د انسانیت بنیادي رهنمایي ته توجه وکړي نو دا د هغه غیر ضروري شاخونه کټ کېدل دي. او د ده په بنیادي تعلیم باندې او په بنیادي تربیت باندې متوجه کېدل، په بنیادي تعلیماتو باندې متوجه کېدل، دا د ده تمامه توانایي په هغه میوه باندې صرفېدل دي. د ده نصیحت چې کله معاشرې ته ځي نو معاشره به په هغه باندې تهذیبي توانایي پیدا کوي، معاشره به په هغه باندې انساني او اسلامي یکجهتي پیدا کوي. د امت کې به انتشار ختمیږي، یووالی به پیدا کېږي، د امت دا انتشار به ختمیږي، وحدت به پیدا کېږي. نو د دغه درختې د میوې په علماو پورې مثال او د سایه‌دار درختې په عامو انسانانو پورې چې هغه د ایمان د نعمت نه سرفراز وي نو دا مهذب انسان جوړ وي، په انساني معاشره کې د انساني همدردۍ مثال ثابتېږي. نو لذلك الله رب العزت فرمایي چې لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق په خپل دین کې شدت او سختی او غلو مه اختیاروئ چې دومره په هغه کې ډوب شئ چې د تاسو نه انساني همدردي هم ورکه شي، انساني خلوص هم ورک شي، انساني رشتې هم ورکې شي. حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادتونه دا وو چې هغوی به د خلکو سره د رابطې او د دعوت ذرایع پیدا کولې، په ذریعه پسې ګرځېدل چې په کوم شان باندې زه د ځان یو ذریعه د یو چا سره ثابته کړم چې د هغه سره زما د خبرې لاره خلاصه شي. او نن زموږ طرز عمل دا دی چې موږ باقاعده دغسې مواقع ګورو چې د خلکو سره زموږ رابطې کټ شي، د خلکو سره زموږ د گفتگو اسباب ختم شي، د خلکو سره زموږ د کېناستو او د خبرې او د دعوت ماحول ختم شي. یو واقعه ده چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو داسې سړي ته چې هغه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته توجه نه کوله نو ده یو ورځ ورباندې آواز وکړو ته خبره واوره، زموږ استاسو په منځ کې خو ډېر قربت دی. پخوا زمانه کې یعنې د نبوت د ورکولو نه هم مخکې خبره کوي
چې زموږ د قبیلې او د پلانې قبیلې نه او ستاسو د قبیلې او د پلانې قبیلې چې په کومه زمانه کې جګړه شوې وه زموږ قبیله او ستاسو قبیله یو ځای و. صرف دغه یو سبب یې بنیاد د خبرې جوړ کړو چې په نسبت د دې نورو خلکو زموږ او ستاسو په منځ کې زوړ تعلق شته، نو باید چې موږ یو بل سره لږ ناسته پاسته کوو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ناسته پاسته د دنیوي مفاد دپاره نه غوښتله، بلکې د دې دپاره یې غوښته چې هغه امانت چې د دعوت په صورت باندې د الله رب العزت د جانبه په ما باندې ذمهداري ده چې زه د دې تعلق په بنیاد باندې چې ډېر زوړ دی زه صرف دې ځان ته متوجه کړم او دغه پیغام د ده تر غوږه ورسوم چې دغه انسان د هغه زړې زمانه جاهلیت د طرز عمل نه راوځي او د انسانیت د خیر اسباب پیدا کړي. نو الله رب العزت فرمایي چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والاو، یعنی خاص طور پر د ایمان والا متوجه کول مقصد دا دی چې تاسو هغه مخلوق یې زما په مخلوق کې دننه زما په انسانانو کې دننه تاسو هغه انسانان یې چې ما باقاعده منتخب کړي رایستې مې د بدتهذیبه مخلوق نه د بې ضابطې مخلوق نه د ناقانونه مخلوق نه ما تاسو د یو قانون دایرې ته د یو تهذیب دایرې ته یا یو معقول عمل دایرې ته راوستي. نو لهذا اوس په تاسو لازمه ده چې تاسو د دې خپلې دایرې هغه اخلاقي نمونه دنیا ته وښیئ. نو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق په خپل دین کې سختي مه کوئ. نو دین خو ډېر اهم شی دی، په دین باندې خو انسان ډېر په سخته ودرېږي، لیکن هلته م وایي چې نامعقول طرز عمل به دې نه وي، نامناسب طرز عمل به دې نه وي، بې ځایه سختي به دې نه وي. یعنې داسې به نه وي چې د یو چا سوال وي، د یو چا په ذهن کې اشکال پیدا شوی وي او ته د هغه سوال او اشکال اورېدو ته تیار نه یې. نن زموږ په دې معاشره کې د الحاد ذهنیت خپرېږي، خلک ملحد جوړېږي. ملحد دا مطلب وي چې هغه د صحیح لارې نه اړخ وایي، سیډ ته ځي. دا لحد نه دی، لحد هم داسې دی چې لاندې لاړ شي او بیا دا سیډ وایي، دا قبر کې چې لحد ورته وایي. نو دغه الحاد هم د عمومي انسانیت او د خیر د لارې نه اړخ وهل چېرته دې ته الحاد وایي. او هغه الحاد د دې مروجه زمانې په مختلفو معاملاتو کې د هغو دماغونو ته اشکال راځي. نو هغه اشکالات چې کله زموږ اهل علم طبقه اورېدو ته تیار نه او د هغو د بیماریو دپاره علاج او نسخې نه تلاش کوي، نو د ده سره به لازما د هغه د علاج اسباب نه وي. نو چې د علاج اسباب د یو ډاکټر سره نه وي، ډاکټر خپل مریض ته دا نه وایي چې زه وځه د دې ځای نه، ګنده بیماري دې راخستې ده او ډېر بدبودار یې، ستا د ژوند حق نشته دی او ته جوړېدی درسره نه شي. نو دا د ډاکټرۍ د اصول خلاف ده. حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین د تمام انسانیت دپاره بلکې د تمام کائنات دپاره د رحمت سبب و. نو د هغه په امت کې هم د هغه اخلاقي معیار لازمي دی، په دې انسانیت کې هغه نرمي او هغه شرافت لازمي دی. او خاص طور پر زموږ په اهل علم طبقه کې دا لازم دی چې د یو چا اشکال دې په غور سره واوري او بیا دې ورته ووایي چې زه په دې باندې تلاش کوم، زه په دې معلومات کوم، ته دومره ورځې پس راشه، انشاءالله زه به د دې تا ته معقول جواب واورم. لیکن چې هغه ته لرې کې هغه د اول نه به داسې غلطو خلکو کې مبتلا شوی دی چې د هغه غلطو خلکو د وجې نه په دماغ کې دا شی راځي او چې ته د خپل ماحول نه مکمل محروم کې، نو هغه خو د هغو د لارو مسلسل مل شو، نو هغه ته خو بیا د بل ځای نه خیر پیدا کېدلی نه شي. نو وایي لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق په خپل دین کې سختي مه کوئ. ولا تتبعوا اهواء، او مه داسې پیروي کوئ د خپلو خواهشاتو لکه څنګه چې پخوانیو قومونو کړي وو. قد ضلوا من قبل، د تاسو نه مخکې چې کوم تېر شوي دي هغو هم دغسې د خواهشاتو پیروي کوله او دغه شانتې په خپل دین کې ناحقه غلوه کوله، سختي یې کوله. نو قد ضلوا من قبل، هغه د تاسو نه مخکې ګمراه شو په دې شي باندې. او څنګه ګمراه شو؟ واضلوا کثیره، او مزید ډېر خلک ګمراه کړو. وضلوا عن سواء السبیل، تر دې پورې چې د هغه سیدې او د سیخې لارې نه هغه مستقل ورک شو، هغه لارې بیا ونه موندله. د هغه خپلې شدت او د سختۍ نه او په یهودیانو کې دغه بیماري وه چې په هغه کې حد درجه سختي وه،
حد درجه شدت او چې بکله د یو پیغمبر نه وروسته بل پیغمبر هغه ته رالو نو هغه پیغمبر به د دوی اصلاح کوله لکه د دوی په ذهنو کې چې کوم خبرې نسل در نسل را نقل شوي وي دوی هغه خبرو ته دین ویو لیکن د هغه انبیاو خبره ته دین نه ویو نه هغه قبلو او د هغو په نتیجه د ردې عمل دا راغله چې انبیا به قتل کړو ویقتلون الانبیاء بغیر حق دغه د اسرائیلیانو دغه بیماري و د بني اسرائیلو چې هغه خپل انبیا نه حق قتل کړو په څه وجه باندې چې هغو په اورېدلو خبرو عمل کوو لیکن په حقیقي دین باندې عمل نه کوو نو الله رب العزت چې په قرآن کې دا کم آیتونه را نازل کړي دي دا صرف د دې لپاره نه دي چې موږ هغه ووایو د هغه ترجمې واورو او بیا په دې زړو تېرو شوي قومونو باندې افسوس وکړو چې دا څه بدبخت قومونه وو او دا څه ناحقه انسانانو دا څه غافله مخلوقو ښه وشو چې دا برباد شوي دي لیکن کله موږ په هغه کې دا نه دي کتلي چې الله رب العزت دا واقعات د دې لپاره نه دي را نقل کړي چې موږ صرف په هغو باندې افسوس وکړو بلکې دا د دې لپاره را نقل شوي دي چې د هغو په بیماریانو د هغو په عادتونو د هغو په بد اخلاقیو د هغو په بد تهذیبیو کې موږ د خپل اخلاق د خپلو عادتونو د خپلو رویې د خپلو تهذیبو باقاعده جایزه واخلو چې آیا موږ هم د هغو په بیماریو کې مبتلا شوي نه یو او که چېرته موږ هم د هغو په هغوی بیماریو کې مبتلا شوي یو نو موږ هم د الله رب العزت د هغسې لعنتونو حقدار جوړېږو لکه څنګه چې هغه قومونه جوړ شوي وو هغسې به د الله تعالی د عذابونو حقدار جوړېږو لکه څنګه چې هغه جوړ شوي وو البته عمومي عذاب به نه راځي لکه په هغو قومو باندې ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا شوې د دې امت ته چې په عمومي عذاب کې به دا قوم نه مبتلا کوي لیکن هسې به انفرادي طور هر فرد په داسې مصیبتونو کې ځان له مبتلا وي چې راجمع کړي هغه به هم د یو عمومي عذاب شکل لري الله رب العزت دې موږ له توفیق را نصیب کړي چې موږ دا قرآن او د هغه تعلیمات په داسې انداز اختیار کړو چې صرف د برکت په طور نه چې یو گفتګو مو چېرته واورېدله ډېره خبره وشوه ډېره زبردسته وشوه ډېره مزه یې وکړه لیکن په دې طور باندې موږ نه اخلو لکه په بازار کې چې موږ هغه د ناپوهلو پیته نه چې اخلو شی پې ناپوهو چې دا دومره فوټه شو دا دومره فوټه شو یا د تله اخلو پکې شی تلو چې دا 1 کیلو شو دا 2 کیلو شو دا قرآني تعلیمات دا زموږ دپاره تله نه هم ده او پیمانه هم ده چې دغه آیتونه او تعلیمات موږ د ځان مخې ته کېدو نو په دې باندې موږ خپل ځان ناپولی شو خپل اخلاق تللی شو خپل تهذیب کتلی شو او په معاشره کې هم تمام هغه انسانان چې هغه د انسانانو د رهنمایي دعوې لري د خپل رهنمایان پرې ناپولی هم شو چې واقعتا د دې قد د دې دعوو مطابق دی که نه دی د ده چې کوم پروګرام دی د دې پروګرام مطابق د ده قد دی که نه دی او د ده عمل د ده د گفتګو مطابق دی که نه دی د ده دا کردار او دعوه یو شانتې ده که نه ده او ده چې دا کمې خبرې کوي دا په تلنې واقع دومره ثابتې دي که نه دي نو دغه تعلیمات چې موږ د ځان دپاره تلنه هم جوړه کړو او پیمانه هم جوړه کړو نو بیا به انشاءالله نه خلک موږ غلطولی شي نه به مو ناجایز استعمالولی شي موږ به یو معقول انسانیت یو مهذب انسانیت به یو چې موږ به د نور انسانیت دپاره د خیر اسباب پیدا کوو واخر دعوانا